وس چې په یو ځای کې سیلاب راشي نو دا بل ځای والا ورته خوشحالېږي وي هلکه راځئ چکر به ولګو په پلانکو دي وي سیلاب راغلی هغې تماشه به وکړو ټیک ټاک په سره جوړ دا د الله د عذاب پورې خندنې دی ښه مونږ چې د الله د عذابونه راځي لکه پوخا به زلزله راله هغه مخکې 2005 کې غالبا راغلې وه چې بیا به زلزله راله نو هلکه نرۍ غونده کې مسکالې بیا ورکړو نرۍ غونده کې مسکالې بیا ورکړو اوس چې په یو ځای کې سیلاب راشي نو دا بل ځای والا ورته خوشحالېږي وي هلکه راځئ چکر به ولګو په پلانکو دي وي سیلاب راغلی هغې تماشه به وکړو ټیک ټاک په سره جوړ دا د الله د عذاب پورې خندنې دی ښه دا د الله د عذاب پورې خندنې دی نبی علیه السلام وایي په آخري زمانه کې به عذابونه سیوا شي په آخري زمانه کې به څه شي عذابونه سیوا شي او دا یو عذاب به ختم نه وي چې خلک به د بل عذاب انتظار کوي خلک به څه کوي د بل عذاب انتظار به کوي نو اوس چې یو باران وشو په یو ځای کې سیلاب راشي مونږ وایو چې دا به لکه لاسن خلک چې د عذاب انتظار به کوي د حدیث نه خو داسې معلومیږي چې دا به لا کوم خلک چې د بل عذاب په انتظار کې به ناستي چې هلکه مونږ خو دا اورېدلي چې د مونځ انتظار به کوي د بل رمضان انتظار به کوي د اختر انتظار به کوي خو د عذاب انتظار مونږ نه اورېدلی د هغې روایت مطلب دا دی چې دا یو عذاب به تیر شوی نه او خلک به په دې تمه چې ګورې دا دی ورپسې بل را روان دی نو اوس نبی علیه السلام چې کله په اسمان کې وریځ راله باران به شو نو بار ته به راووت د شپې او د ورځې به سملاستونه غولي کې به ګرځېدو صحن کې به ګرځېدو چې د الله د عذاب هسې نه په ټولو قومونو چې عذاب راغلی نو اکثر د وریځې نه راغلی هسې نه چې عذاب راشي او مونږ به کې اوده پاتې شو اوس چې باران شي د ینګ جنریشن ته غوږ کېده نوې کل ته غوږ کېده نوې کل وایي هلکه ځان ته سوشل ایم بي وکړه ځان ته سوشل ایم بي وکړه او ځان ته چې دی نو انټرنیټ وکړه چې تاله ګوګل او یوټیوب هم چلی چې هلکه بشتره ورته ټیټ واغوندمه او ځان له ورته لږ فیسبوک وکړمه ځان له ورته څه وکړمه فیسبوک وکړم هلکه پلانکې راوځه چتری راواله هغلته پلانکي ځای کې خوړ راغلی سیلاب راغلی چې لږ ټیک ټاک ورسره جوړ کړو ټیک ټاک ورسره جوړ دا ته د الله عذاب پورې خان دی ښه چې کله زلزله رالو نو هلته به دې مسکالې یادولې بیا چې د باندې حالات راوستو ما په خپل غوږو د خلکو نه اورېدلي وی الله دې بیا هغه حالات راولي ځکه پلانکو دي پکې جنکۍ را تختولي چې مونږ هم را وتښتو د الله عذاب پورې دا خندنې دی پی در پی د باندې الله عذاب راولي او ته دا بحث کوې الله د باندې یو عذاب د پاسه بل عذاب راولي هغه زلزله د باندې راوستا بیا در باندې سیلاب راوستو بیا در نه د هغې د پس چې دی سی د باندې راوست د سوات او د بونیر حالات د باندې راوستو ته د الله د عذاب نه دوره نه یریږي د الله د عذاب نه دوره نه یریږي د الله ګوره داسې شی نه دی چې دی راکوش شو تا کته د مرغوټقې نه ونیسي او تاو دي کې راودي بغی دغې ته د الله عذاب وایي چې اوس یې د باندې بیا عذاب راوستی چې کله پاته ولګېده د اسلام آباد خلکو ته او پنجابیانو ته چې داسې یو د سیل ځای مقرر شوی دی سوات راله او په هغې سوات کې فحاشي شروع کړه چې الله پې نن عذاب راوستی دی او په هغه عذاب کې مبتلا دي د عذاب په موته نشي راتلی په تیر باران کې چې په چغرزو کې په دې غرونو کې اوټلې وړې شوې نو ولې زما استاد نشي وړی الله وایي لا تمشي فی الارض مرحا ګوره په دې ځمکه باندې په تکبر مه ګرځه چې تا پنسي چې دی د پټاقونو د لاندې کړي دي په پوندو کې دې پنسي راکاږلی کېږي او ته په تکبر باندې روانې او چتری دې راغستې ده او په باران کې ګرځې او ځان له ورسره ویډیوګانې جوړی او کله ورسره ټیک ټاک یې جوړی او ته د الله په عذاب پورې خاندې د الله په عذاب پورې څه کوې خاندې الله به د عذاب راولي او ګوره داسې به د سره کار وکړي لکه قومي لوط سره چې کړی زموږ د عملونه ډېر بیکاره دي قومي لوط سره داسې کار وکړو چې هغوی د هغې خپل عادت نه نه قلارېدو او لوط علیه السلام ته یې وویې چې ستا الله څه کول غواړي نو ودي کړي موږ سره خو موږ به دا خپل کار کوو دا پریدونه دا موږ به په دې عذابونو پورې خاندو او موږ به په دې هلکانو پسې ګرځو او دا لواتت به موږ کوو او چې ته ستا الله څه کولی شی وایې کوې دا تا ته چا ویلي مړه یې کولی شی وایې کوې نو الله ورسره څه وکړو هغه ځمکه یې پرې راوچته کړه او اسمان ته یې وخېجوله د هغې سیډه یې پرې الټه رارتاوه کړه الله ته ګرانه وه هغه نسل یې ولې ختم کړو د پاسه یې پرې بله ځمکه کړه هغه لاندې پرې د باندې کړه او باندې یې د لاندې کړه د الله ته ګران چې الله په ورځو کې د ځمکه اسمانونه پیدا کولی شو نه الټه کولی د باندې په یو میڼ کې نشي
یو منټ کې به را باندې الټه کی د الله عذاب پورې خندنې نه دی پکار کم از کم د عذاب حالات شروع دي وریځ دا باران دی په شپه ورځ دی ودرېږي نه چې کم از کم سړی دوه رکعاته نفل وکړي دوه رکعاته نفل وکړي چې په کم ځای باندې عذاب دی چې الله یې ختم کړي او چې په کم ځای باندې نشته چې الله یې پرې رانولي هغه مونږ چې لا سلام ګرځولی نه چې دا یو غر جوړي کوري نو تا سنت نه کوې نو ته به نفل څه وکړي تا سنت نه کوې نو نفل به څه وکړي نو کم از کم د الله د عذاب نه یره پکار ده نو چې برابر دي نو په دې باندې عمل کول پکار دي چې دا ټیک ټاک او دا شوزونه سره نه جوړو او د الله په عذاب پورې خندنې نه کوو چې نن په بل ځای باندې شته نو سبا په موتا باندې هم راتلی شي بیا به هم دا کړې په سر کړي او دغلته به چېرته ټینټونه ماچولي ناست په یو ولې د الله عذاب لرې دی د الله عذاب ډېر رانږدې شوی دی د قیامت علامې شروع دي او کیدی شان قریب دی چې قیامت راشي الله دې په مونږ باندې په داسې حالات کې قیامت راولي او عذاب راولي الله دې مونږ د عذاب نه وساتي او که راځي چې مونږ د الله په دربار کې بیا کوزې سترګې نه وي ولاړ الله دې زموږ په حال رحم وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه